السلام علیکم ملګرو خلک وای کنه وای د زمری بچین زمری مولانا بجلیګر رحمت الله علیه به ویلي وای د زمری په جاله کې زمری وای مفتی محمود رحمت الله علیه زمری وس مونږ له الله تعالی مولانا فضل الرحمن صاحب داغه بچی زمری راکو ملګرو نن دا منظر مونږ په خپل سترګو باندې ولیدو پرون د لکی مروت په جلسه کې د مولانا فضل الرحمن صاحب بچی مفتی اسد محمود صاحب یو څو خبرې کړې دي واقعي چې د زمری بچی زمری راځي ملګرو د مفتی اسد محمود صاحب دا چند کلمات را سره واوري انتهایی قیمتي کلمات دي او مخکې د ملګرو سره خامخا شیر کوي راځي د مفتی اسد محمود صاحب دا خبرې را سره واوري او په پښتو ژبه کې کړې دي دغه اجتماع سره علی الاعلان وایم چې د بین الاقوامي ایجنډې یوه حصه ده پاکستان چې نه قوم پرست دهشتګرده نه دین پرست دهشتګرده نه اسلام پرست دهشتګرده او د قوم ته دعوت ورکوم قوم پرست ته دعوت ورکوم اسلام پسند ته دعوت ورکوم سندي قوم ته دعوت ورکوم بلوچ قوم ته دعوت ورکوم پښتون قوم ته دعوت ورکوم چې رئیسو یوه پلیټ فارم باندې جمع سو او دغو خلکو ته جواب ورکوو چې که ته ریاستي فرایض انجام نسې ورکولی زه نور دا بوج په خپلې خزانې باندې اخیستلو ته تیار نه یم زه امن د قوم ته خپله ورکولی څه السلام علیکم د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی مفتی اسد محمود صاحب اعلان کړی دی وایي که څوک داسې غیرتي نر پیدا شو او هغه په ټولې مدرسې خو څه کې صرف په یوه مدرسه باندې هغه دا ثابته کړه چې د دې مدرسې نه دهشتګرد وتی دي یا په دې کې دهشتګردي کیږي نو مفتی اسد محمود صاحب اعلان کړی دی راځئ واورئ مفتی اسد محمود صاحب څه وایي کله وایي مدرسې نه دهشتګرد پیدا کیږي مدرسې نه دهشتګرد نه پیدا کیږي ته په سترګو ړوند یې بین الاقوامي دنیا مدارسو ته تیرو لسو کالو نه دا اعزازي اسناد ورکوي چې پاکستان دینی مدارس واحد مدارس دي چې په دنیا چې یو لک حفاظ کرام په یو کال چې پیدا کوي ته په سترګو ړوند یې چې تا ته صرف دهشتګرد ښکاري دا یو لک حفاظ کرامو خدمت دا د یو لک خاندانونو خدمت ته چې دلته د قوم بچیو ته حفظ قرآن تعلیم ورکوي او انشاءالله چې ته دغه الزامات په دیني مدارس لګوه خو زه دا درته وایم چې تا پلار مدرسې باندې دهشتګردي نه ده ثابته کړې تا غورنیکه په مدرسې باندې دهشتګردي نه ده ثابته کړې انشاءالله چې تا نسلونه به هم نکي په پیدا که دا خلکو په رښتیا باندې خپلو پیروکارو ته وویله چې داسې یوه ورځ دهشتګردي به وکړو بیا به تاسو ته پته لګي چې دهشتګردي څه ته وایي